الرحمن الرحیم افمن کان علی بینة من ربه یہ آغا سوک چې په ښکاره ثبوت باندې د رب د طرف نه ویتلوه او وحی شوی دا شاهد منه داغه په باره کې د یو ګوانا ومن قبله او داغه نه مخکې کتاب موسی اماما کتاب د موسی علیه السلام چې رهنمایي کوونکی و رحمه او مهرباني وه اولئک یؤمنون به چې دی ایمان وروړي په هغې باندې ومن یکفر به او څوک چې کفر کوي په دې من الاحزاب د دې ډلو نه چې عیسایان او یهودیان دي فالنار موعده پس اور د هغې سره واده ده فلا تک فی مریة منه پس ته په شک کې مه کېږه د دې نه ای مسلمانه انه الحق من ربک بېشکه دا کلام او پیغمبر حق دی د الله د طرف نه ولكن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد د خلکو نه یقین نه کوي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د مخکنی اقوامو او د اوسنی اقوامو ترمنځ چې کوم فرق او جدایی ده هغه په دې خبره کې ده چې مخکنی خلک چې وو هغې د خپل پیغمبر دپاره د مخکې نه یو خبره اټله کړې وه چې هغه د هغه دروغ ګڼلو الله پاک وایي چې نوح علیهم السلام راغی او هغه ته موږ کوم هدایات راولېږلی او کوم ښکاره ثبوتونه م راولېږلی او د هغه قوم ونه منل نو د حالاتو تقاضا خو دا وه چې بس دا نور هم په هغې باندې قیاس کي او هغې سره دومره اړه ستړي کول نه کوي ځکه چې 9.5 کاله ډېر شي لیکن الله پاک وایي زه په خپل مخلوق باندې خفه کېږم حالانکه د هر یو قوم همدغه طریقه وه چې کوم پیغمبر به ورته راغی هغې به یې لاول نه تکذیب وکړو نو پیغمبر علیهم السلام ته موږ په فطرت سلیمه او په اخلاقو سلیمه سره پیدا کړی دا افمن کان علی بینة من ربه نه مقصد چې کوم دی علی بینه نه مقصد دا پیغمبر علیهم السلام اخلاق دي او دا معنا دا تفسیر مدارک او تفسیر مظهری کړی دا هغې وایي د علی بینه نه مقصد د پیغمبر علیهم السلام اخلاق دي چې پیغمبر علیهم السلام د نبوت نه مخکې تا چې کوم وخت تیر کړی دی کوم 40 سال تا تیر کړي دي په هغې کې دي په تا باندې دي یو خبره دا ثابته کي چې هغه د اخلاق او د اصولو نه خلافي چې تا چېته دروغ ویلي تا چېته شعر ویلي تا چېته په پردو معاملاتو کې مداخلت کړي نه دی ته د مخکې نه ته صادق او امین نو په دې وجه الله پاک وایي افمن کان علی بینة من ربه ای هغه څوک چې هغه له الله پاک د مخکې نه ښکلي اخلاق ورکړی دی فطرت سلیمې ورکړی دی ویتلوه شاهد منه او اوس تلاوت که تاسو باندې یو ګواه د الله پاک د طرف د چا ګواه څوک دی هغه وحی ده او دغه ګواه جبریل علیهم السلام دی چې جبریل علیهم السلام وحی راوړه د پیغمبر علیهم السلام د اخلاق او د کردار تصدیق یې وکړو دا پې هغه دویم ثبوت شو لومبنی ثبوت افمن کان علی بینة من ربه الله پاک تعالی ښکلي اخلاق درکړي دي او ویتلوه شاهد منه او بیا د وحی په ذریعه باندې الله پاک د هغې تصدیق وکړو دی دویم شو ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه او د دې نه مخکې هم ستا دا خبره دا د موسی علیه السلام په کتاب کې راغلی وه چې هغه رهنمایي کوونکی او مهرباني کوونکی دی د الله پاک د طرف نه چې په هغې کې هم الله پاک دا خبره واضحه کړې وه چې تاسو کله دغه پیغمبر دی تاسو ته راشي نو وتعزروه ونصروه تاسو به د ده عزت کوئ او تاسو به د ده سره ملاتړ کوئ الله پاک د مخکې نه چې کوم دی نو د هغې نه واده اخیستې وه نو پیغمبر علیهم السلام 3 ثبوته پې د مخکې نه راله او دا 3 دا چې کوم دی شرعي لحاظ سره د ګواهۍ دپاره کافي دي اولئک یؤمنون به او دی خو په دې باندې یقین کوي که نه دا یهودیان چې دي دی خو دا مني چې موږ د په تورات کې دا راغلي د دې نه انکار خو نه کوي خو صرف د دې نه انکار کوي چې هغه دا پیغمبر نه دی دا خو دی وایي چې دا هغه پیغمبر په باره کې چې اخره زمانه کې به راځي چې نوم به احمدي الله زموږ نه دا وعدې اخیستی په دې باندې خو ردیم یقین دی نو ومن یکفر نو څوک چې بیا انکار کوي به د دې پیغمبر نه من الاحزاب په دې ډلو کې چې یهودیان او عیسایان دي نو فالنار موعده بیا اور د هغې ځای دی د دې
د انکار کولو وجه څه ده؟ په هر زمانه هر معاشره او په هر وخت کې څه خلک داسې وي چې هغوی خپل رایې ته اهمیت ورکوي او هغوی خپله رایې هر څه ګڼي او هغوی ظاهري او سرسري خبرې له زیاته توجه ورکوي. د امام غزالي صاحب یو ځای کې چې کوم دی نو د دې د پویولو دپاره یو ډېره ښکلې نکته راغستې ده په احیاء العلوم کې چې هغوی وایي یو طالب علم چې هغه د یو مدرسه کې داخل شو، هغه استاد جي سره به خوا کې ناست و، هغه ولم ډېره توجه ورکوله، ښه قابل سړی و. داسې یو نیمه میاشت 2 میاشتې لړ راغی، سړی غیب شو، نه برات. نو دا شاګردان خو ډېر شي، خو دا ځینې پکې داسې چې دې استاد چې کوم دی نو محسوس کړي چې یاره دا زه چې کوم ځان کړم نو دې د هغې نه فایده علي، نو په هغې باندې د استاد زیاته توجه وي. نو د هغې بیا هغه تپوس هم کوي لکه څنګه چې مقتدیان وي، مقتدیان بلای شي لیکن د امام پکې ځینې مقتدیان یادي، ولې په هغې باندې جومات آبادي، هغې مستقلي، لکه څنګه چې هغه ډیوټي د امام نه غواړي دغه شان دوی په خپل هم ډیوټي کوي، نو هغه د هغې بیا تپوس هم کوي. نو بیا ورپسې طالبان ولېږل چېرې دا سړی چې ته معلوم کې دی کوم ځای کې دی او دې څه کوي او بیمار دی که روغ دی، نو هغې وله خبر راوړو چې نه جي هغه بلکل ټیک ټاک دی، صحتمند دی. خو چې مونږ سره میلو شو نو هغه مونږ ته یو خبره وکړه چېرې زه خو دا یو نیمه میاشت ښه لړم رالم زه د هر څه نه مطمئن وم، خو دا پلانکي سړی چې کوم دی نو دی ما پسې راغی ما ته وایي تا ځان له کار کتلی دی. د دې خلکو په دنیا کې څه نشته، دا کتابونه چې وایي دا جوماتونو کې چې ناست دي او دا تاسو ورته طالبان وایي. ته جدید علم وکړه، ستا نه به انجینیر جوړ شي، ډاکټر به نه جوړ شي، 1-2 کسانو دپاره به سپورټر جوړ شي، چاله به شلټر ورکړي، د دې نه خو نور څه نه جوړېږي، خو امامان دې نه جوړېږي او په خلکو باندې بوجي. او زما هم دا ذهن خبره واغسته، بس په دې وجه باندې ما مدرسه پرېښوده. ما وی چېرې جدید علم یې زده کول غواړي، هغه استاد وي چې ورته ووایه چې بس صحیح ده ښه دې کړي، خو کله ناکله خو راځه که نه زمونږ یادېږي دومره وخت یې شوی دی نه مونږ سره ناست وي، نو کله ناکله راځه مونږ سره کښېنه، هسې کښېنه بس چې هغه راته څه ویلي دغه صحیح ده. نو یا به راته کښېناسته به بعضې وخت کې به راغی. نو یو ورځ وله هغه استاد جي وی وله یو کاڼی ورکړو، وی ورته یې وایي چې بازار ته لړ شه، امام غزالي صاحب وایي وی ورته یې وایي چې بازار ته لړ شه او په دې باندې ګازرې راوړه، او چې کوم دکاندار دی نه هغه ته ووایه چې بھائی پیسې را سره دي شته دا کاڼی والا بس دا ستا شو، ماله به سیر 2 سیره ګازرې راکړه. وی هغه د ګازرې ورته وتړلې وي، ده ورته وایي چې یاره استاد جي راله دا راکړی دی، دا کاڼی راکړی دی، پیسې را سره نشته، بس دا واله د دې په بدل کې راکوي. هغه ورته وایي چې په کاڼو څوک نه مړېږي، کاڼی جیب کې کېده، ماله پیسې راوړه ګازرې به اوس. وی هغه واپس راغی، استاد جي ته یې ووایي چې استاد جي خو دغه چل وکړو ما سره. وی هغه استاد جي ورته وایي چې خیر دی بس صحیح ده. وی بله ورځ یې ورته وایي چې دا کاڼی والا او منیارۍ والا له ورشه، او هغه ته وایي چې دا واله ما دا څیزونه زما په کار دي. نو چې هغه ترې نه واغستو نو هغه ورته وایي چې په دې کې به درله صرف د 1000 روپو څیز در کوم، زما په نسبت باندې د دې قیمت 1000 روپۍ دی، سیوا دله نه شم در کولی. نو بس وی هغه ورته وایي چې زه به د خپل استاد جي نه تپوس وکړم چې هغه کې زه څه ولي. وی استاد جي دا راغی، نو وی استاد جي ورته وایي چې داسې چل وکړه چې دا زرګر له اوسه، او هغه ته ووایه چې دا رسوره پیسو دی. نو چې زرګر له یې وړو نو هغه ورته چې وکتل، هغه ورته چې دا خو ډېره قیمتي هیره ده او زه خو د دې صرف 1 لاک روپۍ برداشت کولی شم، د دې قیمت ډېر دی، خو ما سره د 1 لاک روپو نه سیوا نشته. هغه ورته چې ودرېږه زه به استاد جي له اوسم، استاد جي ته به یې وښیم. چې استاد جي ته راغی نو دکه ماډرن کس چې کوم و، وی ورته وایي چې استاد جي خو ما ته وایي چې 1 لاک روپۍ دله در کوم، خو ته مې په پته پوهېږه دا په دې کې څه چل دی، یو کس پې راله ګازرې هم نه راکوي، یو یې راله په 1000 روپۍ راکوي، بل راله په 1 لاک روپۍ راکوي. وی هغه ورته وایي چې دا هیره ده، خو دا چې کوم بازار کې ناست دی او سبزیانې خرڅوي دې یې نه پېژني،
دې په قیمت نه پوهېږي دی وایي که دا کاڼی دی په دې وجه هغه وایي پیسې راکړه پیسې مې په کار دي په کاڼو زه څه کوم ابې دله ګازر هم نه درکوي کیلو دا دویم کس چې کوم دی نو دی چونکې د داسې خلکو سره اوړي راوړي چې هغه دې کسانو نه لغونته ایډوانس دي منیاری والا دی نو د هغه سره لږه ډېره تجربه شته چې بای دا خلک مال دا راوړي نو دا سیز کې کمال شته خو پېژني یې پوره نه او د زرو په قیمت باندې وي زرګر پوهېږي زرګر وپېژنده دقه مثال د علم هم دی چې څوک د قرآن علم پېژني نو هغه بیا د جدید دنیا انجینرینګ او ډاکټري یو څه بل څه هغې پسې بیا نه ځي هغه وایي دا خو پاتې کېدونکي څیز دی اصل څیز خو د قرآن علم دی په دنیا کې به دله هم فایده درکوي او په آخرت کې به دله هم فایده درکوي که دنیا کې دې نه تا فایده اوچته نه کړه نو هغه به ستا کمي په آخرت کې د دې فایده هغه د هغه زرګر سره ده چې هغه الله دی هغه به یې دله پوره پوره بدل درکوي وی هغه ریان شو هغه شاګرد ریان شو هغه ورته وایي چې تا له کوم کس مشوره درکړې ده نو د هغه مثال د هغه ګازر والا دی هغه قرآن پېژني نه هغه سره د قرآن حقیقت هغه ته معلوم نه دی بس په یو داسې معاشره کې لوی شوی دی چې د هغوی په ذهن کې صرف دا چې کوم دی نو اچولی شوي دي چې بس دا مولا او دا امام دی صرف اړۍ ته ناست دی په خلکو باندې بوجي که دي پې اړۍ شکرانې بس کړي بس دی بدلو کې مړ شي د هغه په ذهن کې دا خبره ده په دې وجه هغه په خپل خیال باندې تا پیدې ته راکاږي او زه چې دې راکاږم چې زه وایم چې ته علم وکړې نو زه دې ته راکاږم چې دا علم به تاله په دنیا کې هم فایده درکړي دا به ستا سترګې غړوي ځکه چې اصل څیز د الله پېژنګلو ده ته چې الله وپېژنې نو هر څه د الله دي تا باندې به هر څه د هر طرف نه راورېږي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دقه شانتې خلک په دې یهودیانو کې چې هغوی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ښه پېژندو هغوی ته ښه پته وه چې دا اګه نبي دی لیکن د هغوی په دې لږه دنیا کې مقصد و چې هغوی وی چې که موږ په دې باندې ایمان راوړو د ابوجهل خبره موږ کړې وه مقصد ته نه دا دی ته د سیټ نه کوز شما په سیټ کې نه وه نو خو بیا به هر څه د ده منو بیا به خلکو زمونږ هغه اړې شکرانې به د خلکو نه بندې شي موږ له به بیا خلک اهمیت نه راکړي نو د لږې دنیا دپاره هغوی مخالفت کړی الله پاک وایي نو فالنار موعده پس د هغوی دپاره واده ما سره هغه اور دی فلا تکو فی مریة منه اے انسانا اے مسلمانا ته په شک کې مه کېږه چې ګنې دا پیغمبر او د کلام کې چې کوم دی نو څه شک شوبه ده په پیغمبر او په کلام کې شک شوبه نشته په عقل کې شک شوبه ده د کوم یو سړي عقل چې کمزور دی هغه ته نه فایده نشي اخیستی انه الحق من ربک بېشکه دا کلام او دا پیغمبر دا حق دی د الله ر طرف نه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو نه پې یقین نه کوي ولې هغه ماده فرست دي هغوی خپل ظاهري فایدې ته ګوري هغوی خپلې مادي فایدې ته ګوري نو ظاهري او مادي فایده هغوی ته نشته هغوی ته نقصان دی په دې وجه هغوی مخالفت برای مخالفت کوي چې ګنې دا جمهوریت دی د جمهوریت په ذریعه باندې به موږ دله په وټونو شکست ورکو الله پاک وایي نه زما د طرف نه چې کوم حکم راغلی دی پای کې د انسان عقل نه چلیږي او ما چې کوم کلام دی پیغمبر له ورکړی دی هغه د فایدې دی که څوک ته نه فایده اخیستل غواړي نو هغه به د ده تابعداري کوي او که څوک د ده تابعداري نه کوي نو هغه د دې نه فایده نشي اخیستی بسم الله الرحمن الرحیم افمن کان علی بینة من ربه ای هغه څوک چې د الله د طرف نه په خپلو اخلاق وي ویتلوه شاهد منه او وحی هم تصدیق کوي ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه او د دې نه مخکې تصدیق کړي د موسی علیه السلام کتاب چې رهنمایي کوونکی او مهرباني کوونکی و اولئک یؤمنون به او دا یهودیان او عیسایان پې یقین هم کوي ومن یکفر به بیا چې چا انکار وکړو د قرآن نه من الاحزاب په دې ډلو کې فالنار موعده پس ځای د هغوی اور دی فلا تکو فی مریة منه پس ته مه کېږه د شک نه انه الحق من ربک بېشکه دا کلام او پیغمبر حق دی د الله د طرف نه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون خو زیات د خلکو نه یقین کوونکي نه دي